أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي صدق الله العظیم. السلام علیکم محترم ناظرین، د یو اهم ټاپک سره نن بیا ستاسو خدمت کې حاضر یم. نن سبا یو اهمه مسله ده د ماشومانو د حافظې د کمزورۍ او د یاداشت. چونکې دا یو اهم مسله ده، دا چې د وړوکي دپاره یو پریشان کن صورتحال دی چې د هغه حافظه کمزوري او هغه ته څه یادېږي نه. والدین هم د هغې په باره کې فکرمند دي او اساتذه کرام چې د هغې کوم مشکلات دي. نو نن موږ د دې اهم ټاپک سره ستاسو مخې ته مخاطب یو. اصل کې یو ښه یاداشت یا ښه حافظه د الله تعالی یو عظیم نعمت دی، یو لویه عطیه ده. خو که چېرې فرض کړو د یاداشتو کمزوري وي، نو د یاداشت نه بغیر چې دی نه ته د ماضي نه څه سبق اخیستی شي او نه د مستقبل لپاره ښه منصوبه‌بندي کولی شي. په جدید دنیا کې چې دی د حافظې د بهترۍ دپاره د یاداشتو دپاره مختلف سیمینار کېږي، ورکشاپس کېږي، خو زموږ پاکستان کې څه منظم اداره یا داسې ترتیب نشته چې په هغې باندې د ماشوم د حافظې د بهترۍ دپاره څه اقدامات وشي. په دې وجه دا ټاپک ما نن منتخب کړی دی چې په دې کې کوم ماهرینو یا کوم د دې د تعلیم سره وابسته سکالرز دي، هغوی کوم اقدامات غوره کړي دي یا څه د هغوی د تحقیق نه راوتي دي، نو هغه خبرې به موږ نن انشاءالله په نننۍ ویډیو کې ډسکس کوو چې د هغې سره زموږ د ماشومانو حافظه او یاداشت چې دی دا بهتر شي. دا حالات اکثر د امتحان په وخت کې ماشومانو ته ډېر زیات د واړه د سټرس او د تناو شکاري چې هغوی ته امتحان په سري او څه ورته یادېږي نه. نو د دې لپاره د بهتر کولو لپاره ماهرینو څه مختلف قسمه اقدامات غوره کړي دي. څه د غذا د استعمال او څه هغه تکنیک استعمالولو سره د ماشوم یاداشت چې دی دا بهتر کېدی شي. په هغې کې ایک نمبر یو اقدام دی چې سبق د حقایق سره جوړاول. یعنی مطلب دا دی چې د ژوند د داسې حقیقتونو سره خپله څه سبق دی یا څه کیسه ده هغه چې ته ورسره جوړاو کې او ځان په هغې کې شامل کې، ورسره انوال کې د کردار په شکل کې، او ته په هغې سبق کې یا په هغه کیسه کې یا په کهانۍ کې په خپله د یو کردار په حیثیت به ځان ورننباسي او ځان به پکې موجود ګڼي. نو چې کله دا د حقایقو سره ستا دا کوم ټاپک سبق چې دی دا رایوځی شي، نو دا به د ستا د حافظې چې دی نو حصه جوړېږي. دویم دا چې ذهن کې د دې یو تصویر جوړول، ته چې کوم څیز یادی یا کوم څیز سره وابسته نو هغه چې دی نو هغې یو تصویر په ذهن کې جوړوه، یو تصویر کېنوه. ځکه چې ماهرینو مطابق چې دی د غوږ د یاداشت نه د سترګو یاداشت چې دی دا 20 ګنا تقریبا چې دی نو دا زیات مؤثر او مضبوطي. په دې وجه باندې د یاداشت لپاره دا یو ښه تکنیک دی چې کوم څیز ته لولې چې د هغې یو ښه تصویر چې دی تا په ذهن کې جوړ کړي او د هغې تصویر په ذهن کې کښېنی. دریم چې دی په پړای کې ویرایټي راوستل. مطلب دا چې ماشوم د یکسانیت نه تنګېږي، نو بار بار یو مضمون چې دی لوستل هغه ته او هغه بار بار هغه یو شی یادول، ځکه ایگزام په یو سبجیکټ کې نه په ډیرو کې، نو لہذا کوشش دا پکار دی چې هغې کې تبدیلي راوستل پکار دي چې دی د بوریت شکار کېږي نه. نو د یو کتاب نه بل کتاب ته تلو دا د ماهرین هسې زمونږ چې د عام د مشرانو یو خبره ده، نو هغوی وایي چې تاسو کله زمیندار لو کوئ نو کله ګیډۍ ته کېږه، کله ستري ته کېږه، وي د کار بدلون چې دی نو دا هم دمی. نو مطلب دا چې دا انساني نفسیات دي چې انسان د یکسا قسمه کار نه چې دی د تکاوت شکایت کېږي، نو چینج پکې راوله، نو بل سبجیکټ ته یې بوځه. د څلورم تکنیک چې دی بار بار دوهرایي. د یو تحقیق مطابق چې دی د انسان په 24 غنټې نه وروستو چې دی د هیر شروع کېږي، کوم څیز باندې چې 40 غنټې تېر وځي نو دا هیرېږي. نو د هغې لپاره ښه دا ده چې په دې 24 غنټې کې دننه چې دی پکار دی چې انسان د هغې دپاره کوشش کوي د بار بار دوهرایي هغه ماشومانو ته یا هغه طلبه ته دا ګور ښول چې ته په 40 غنټې کې کوم څیز چې تا ته حواله شوی دی د هغې د دوهرایي کوشش کوه. بل د یاداشت د مضبوطۍ دپاره اهم څیز چې دی هغه آرام دی. تسلسل سره چې دی سټډي کول، یو سبجیکټ په مخه باندې اغوستل، دا چې دی نو په دغه باندې بد اثر غورځي په یاداشت باندې. نو په دې کې په منځ کې لږه وقفه کول. په چونګ کې وقفې نه مراد دا نه دی چې بیخي سمله،
مطلب دا دی سبله سرګرمي وکړه، ځان په خپل هغه دلچسپ سرګرمۍ کې انوال کړه چې کومه تعالی خوند درکوي، مزه درکوي. لکه څنګه چې سبجیکټ بدلول دي نو دا شانتې سبله سرګرمي وکړه سټډي نه علاوه، او ځان لږ ساعت خپل دماغ د هغه طرف نه بل سیټ ته کړه چې تا ته چې دی لږ سکون او آرام میلاو شي. نو د دې سره چې دی نو دا یو ښه ذریعه ده. بل یو اهم خبره چې دی نو په هغې کې د کلولچ ورته مونږ وایو آرام، د غرمې آرام چې دی دا ډېر زیات د یاداشتو په بهترۍ کې ډېر زیات ده. که اسلام هم د دې حکم کړی دی چې تاسو د روټۍ نه وروستو غرمه لږ ساعت آرام کوئ. حتی چې پیغمبر پاک دا فرمایلي دي چې یاره کلوله چې دی دا شیطان نه کوي، یعنې دومره سخت وعید بیان کړی دی. اوس هم تاسو ګورئ په چاینا په سکولونو کې دا یو طریقه کار نافظ دی چې کله غرمه شي نو ماشومانو ته د لنډ نه وروستو چې دی د آرام موقع ورکړي، هغوی باقاعده اوده کېږي چې دا ردي عادت جوړ شي. په سکول کې به د هغوی څه خوب وي، خو هغوی له اوس نه عادت جوړوي چې دا لازمي د تعلیم حصه ده، نو هغوی له لږ آرام ورکوي. نو تاسو هم دا مهرباني کوئ که په خپله څوک هم ذهني کار کوي یا د هغوی ماشومان د سکول نه راشي نو فوراً مدرسو ته لیږل یا بل ځای ته لیږل، دا د مدرسو والا سره هم په دې کې خبره کول چې بی ماشوم ته د حرام ډېر زیات ضرورت دی، آرام به دی خامخا کوي. نو لږ شان نیمه ګنټه آرام، خو په زور باندې که هغه د کېږي نه هسې په سترګې پټوئ، خو لږ آرام ورکوئ. د دې سره چې دی ذهني صلاحیتونه سیوا کېږي، یاداشت او حافظه ډېره مضبوطېږي، ځکه پیغمبر پاک هم د دې هدایت کړی دي. بل یو اهم دغه چې دی په دې کې هغه نوټس جوړول دي چې کله ته یو مضمون یا یو عنوان یا یو سبجیکټ یا څه چې هم وایي د هغې نوټس هله واړه دا نوټس چې دی دا تا د یو لوی جنجټ نه خلاصي، د یو ډېر څیز په خپل ذهن کې جمع کولو نه مختصر څیزونه ته نوټس والي. هغه نوټس چې دی هغه انډیکیټر هم دي ستا لپاره چې کله هم ته هغه وګورې نو ستا ټوله میموري به ریکال کېږي، به واپس بحالېږي. نو نوټس وړو کې د نوټس اخیستو چې دی نو دا عادت پیدا کوي چې د هر شي نوټس علی ځان سره مختصر چې دی د هغې ریفرنسې حوالې یا داسې اشارې علی، نو د هغې نه بیا وروستو چې ته کله امتحان له کار کوي یا بل ټایم کوي هغه نوټس ګورې نو ټول څیز به تا ته ریکال کېږي او د هغې سره به ستا میموري او حافظه چې دی به مضبوطېږي. بل چې دی ټوټل څنګه چې مونږ د غرمې د خوب خبر وکړو نو اوسطاً په 24 غنټې کې کم از کم 8 غنټې خوب چې دی دا ډېر لازمي دی د یاداشت د بهتر کولو د مضبوطولو دپاره چې دی د 8 غنټو خوب آرام دا ډېر لازمي دی. نو دا به هم نه هېروئ چې که هغه وړوکی دی که لوی دی، څوک چې دماغي کار کوي هغه له 8 غنټې خوب په 24 غنټې کې پوره کول پکار دي. او اتم اقدام چې ښیي نو هغه د خوراک، متوازن خوراک، ناشته کول، تازه میوه استعمالول، سبزیانې استعمالول، د هغې سره چې دی انډه استعمالول، که جوسي، دا چې دی نو د متوازن غذا چې دی نو دا یو اهم کردار دی. او دغه شانتې چې دی په دې کې اومیګا 3 چې دی دا کچرې والي سړی هغه سبزیانې والي اومیګا 3 چې دی فیټي ایسډس چې پکې شاملي نو هغه هم چې دی نو د یاداشت او د دغه لپاره ډېر زیات بهترین او ښه کارآمد ثابتېدی شي. دغه شانتې چې دی باقاعدګۍ سره ورزش، د ورزش سره چې دی په دماغ ته د خون بهاو چې دی نو هغه بهتر کېږي او د هغې سره د انسان یاداشت ډېر زیات مضبوطېږي. نو جسماني سرګرمۍ واړه داسې نه دي کول پکار چې بس سکول، مدرسه او کټو دې منځ کې وړو ته د لبو موقع ورکول پکار دي چې د هغې جسم استعمالېږي، که هغه سایکلینګ وي، که هغه چې دی نو نورې منډې اترړي. نو دا به نه هېروئ چې یاره که هغه لوی کس دی که وړوکی دی، ورزش چې دی دا ډېر بنیادي څیز دی. د دې لپاره چې دی نو خامخا چې دی نو دې غاړې ته متوجه کېدل پکار دي. دا د یاداشتو په بهترۍ کې چې دی او د دماغو په تیزۍ کې چې دی نو اهم کردار ادا کوي. دغه شانتې چې دی ذهني طور متحرک ساتل ځان، یعنی داسې قسمه پړی مړی کول، ځان دغه کول نه، بلکل خپل ذهن د جمود شکار کول نه. دغه شان موږ ورته دوڼې وایو، اردو کې ورته پهیلیاں وایي، داسې قسمه تحریکي کارونه، نوي مهارتونه زده کول، نوي څیزونه زده کولو کې دماغ صرف کول، یعنی دا څیزونه چې کوي نو د دې سره چې دی یاداشت تیزیږي او بهتر کېږي. او دخرایي چې دی دا مه هېروه، دخرایي چې دی دا په دغه کې ډېر بهتر کردار ادا کوي. او د دې سره په اونچي اواز سره، یعنی په تیز اواز سره چې دی یو شی لوستل، دا چې دی خصوصا په وړو کې دا طریقه ډېره زیاته کامیابه او زبردسته ده چې خپل اواز انسان په خپله باندې اوري او بار بار دخرایي کوي. نو د دخرایۍ سره او د تیز اواز سره چې دی نو هم د
انسان حافظه مضبوطیږي او یاداشت ورسره مضبوطیږي. په دې وجه باندې چې دی په دغه لپاره چې څومره ماهرینو اقدامات کړي دي نو په هغې کې د څو خبرو نه ځان زیات ساتل، لکه مطلب دا دی چې تسلسل سره ډیر زیات دماغي کار کول دا ټیک نه دی. په دې کې بریک راوستل، په دې کې آرام کول او ورسره چې دی د متوازن غذا زیات خیال ساتل چې متوازن غذا تر کومې پورې میلاویږي انسان ته نو د ټول وجود چې دی نو په هغې باندې بهتر کار کوي. که هغې کې خشک میوجات هم ته استعمالولی شي بهتره دپاره او دا شان فروټ فل سبزیانې دا هم استعمالولی شي. نو چې ماهرین وایي چې ښه صحت چې دی په دې کې ښه دماغ پراته دي. نو چې صحتونه زموږ ښه نو انشاءالله دماغ به هم زموږ ښه. ډېره مننه. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.